الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اوریدونکو، زه نن تاسو ته د باران د ودرېدو دپاره یو دعا یو عمل هغه ښیم، ځکه باران د الله رب العزت د طرف نه یو بهترین نعمت دی. په دې سره انسانان هم خوشحالیږي، فضا ورسره صفا کېږي او فصلونه هغه دې سره ښه کېږي. خو بیا چې کله دغه باران د حد نه زیات شي، نو بیا د دغه هر څه دپاره، د انسانانو دپاره، د بوټو دپاره، د فصلونو دپاره، د آبادو دپاره نقصان ګرځي او دغه رحمت بیا زحمت جوړ شي، بیا عذاب جوړ شي. نو چې عذاب جوړیږي او زحمت جوړیږي، نو د دغه باران ودرېدو دپاره بیا یو خاص قسم دعا ده. هغه دعا زه تاسو ته بیانوم، خو د هغې سره سره دا دعا چې کومه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت د واقعې سره خاص ده او حدیث مبارکه کې راغلی ده. واقع داسې و چې مدینه منوره کې یو کال قحط راغلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل منبر باندې تشریف فرما و. جمعې ورځ و، جمعې خطبه یې فرمایله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو اعرابي راغی او دا روایت د انس رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو اعرابي راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: یا رسول الله، فصلونه تباه شو، ماشومان مړه شو، ته الله نه سوال وکړه چې الله رب العزت باران وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک اوچت کړل او دعا یې وغوښتله. نو انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د اسمان دا بالکل صفا و، په دې باندې څه وریځ وغیره نه وه. چې څنګه رسول الله مبارک دعا وکړه، نو په دې اسمان کې د غرونو په شانتې کې وریځې را پیدا شوې، هوا شروع شوه. رسول الله مبارک د خپل منبر نه لا کوز شوی نه و چې باران شروع شو. دغه ورځ هم باران وشو، د دغې ورځې نه واله د بلې جمعې پورې دا باران دغه شانته کې شروع. نو بله جمعه باندې بیا رسول الله مبارک په منبر باندې ناست دی او دغه صحابي بیا راغی: یا رسول الله، فصلونه تباه شو، کورونه وغورځېدل، الله نه دعا وغواړه چې دا باران ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مسکی شان شو، په دې باندې مسکی شو چې تېره هفته دا سړی راغی او د باران سوال یې کوه، اوس وایي چې الله نه دعا وغواړه چې باران ودرېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله او اسمان طرف ته یې په ګوته باندې اشاره وکړه او دا دعا یې وویله چې اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. دا دعا یې وویله. نو رسول الله مبارک چې په ګوته باندې کوم طرف ته اشاره کوله، دا وریځ به یې هغه طرف ته تله او په لږ ساعت کې مدینه منورې موسم صفا شو، ګیر چاپېره هغه وریځې شوې. او دا د رسول الله مبارک دغه دعا برکت او دا دعا یې ویلې وه چې اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. چې ای الله، معنی دا ده چې ای الله زموږ نه ګیر چاپېره باران وکړي او په موږ باندې نور باران مه کړي. وایي په غرونو باندې، په خټانو باندې، په وادیانو په منځ کې او په ونو بوټو باندې چې کوم ځای کې ونې بوټي هغه
د زرغونې ځای او کوم ځای کې ونې بوټي راخیږي هلته کې باران وکړي. مطلب دا چې چېرته کې د باران ضرورت وي هلته کې باران وکړي، په موږ باندې نور باران نه کوي. نو په دې دعا سره اسمان د مدینې منورې چې کوم هغه شین شو، اسمان صفا شو او وریځ ګیر چاپېره چې کوم ده هغه خوره شو. او روایاتو کې راځي چې مدینه منوره کې یو نالی و نالی یا یو خوړ هغه به بهېدو او هغه تر یوې میاشتې پورې په هغې کې د هغه باران هغه اوبه جاري وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دعا سره د مدینې منورې نه باران هغه لاړ او خوشه چې کوم ځای کې ضرورت و هلته کې وورېدو. دې دعا کې الله رب العزت اوس هم دغه برکت ایښی دی. نو اوس چې چېرته کې باران د حد نه زیات شي نو هلته کې دا دعا ویل هغه پکار دي. نو الله رب العزت به په هغې سره هغه باران د هغه ځای نه هغه ختموي او ودروي به او موسم به صفا کوي.